الله الرحمن الرحیم په جمع باندې ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټول نه پیله به زه تاسو سره خپل تعارف وکړم. زما نوم محمد فاروق افریدی ده. زه بیسیکلی د خبرې ایجنسي سره تعلق ساتم. دا نن چې کوم موضوع ده زموږ کوم پروګرام دی همدا د نشې باندې موږ کوم چې کار کوو په نشې په کې دی او بل دا دی چې موږ کوم سرمنی کوو دا په موږ د نیو لایف فاونډیشن په 3rd برانچ باندې کوو. زموږ الریډي پېښور کې 2 برانچونه شته په هغې باندې زموږ کار هم سټارټ دی. موږ سره پیشنټ هم هلته کې شته دا شانتي دي کار هلته کې هم چالو دی. دلته کې هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې د قوم د علاقې چې کوم موږ سره څومره پیشنټ وي چې دې ښه ښایسته موږ خیال وساتو دغه شان دی. او بل دا دی چې د نیو لایف فاونډیشن زموږ په ژوند کې دې له موږ په ژوند څنګه موږ راولو انټري موږ څنګه وکړله دې سیټ ته موږ ولې توجه وکړله. پرېښو موږ سره ورځ په ورځ سیوا روانه ده د نشو ځکه چې څومره د ډرګ ایډکټ څومره پیشنټ دي نو موږ سره چې کوم دا حالات خرابېږي موږ سره ځکه چې زموږ کوم نوی نسل دی دا موږ سره خرابېږي. نو موږ په دې باندې کار چالو کړی دی او د ټول برانچ هم د کورم ایجنسي لپاره موږ ځکه راوړل دلته کې چې د کورم ایجنسي څومره پیشنټ دي موږ ته پېښور ته راځي او پېښور ته کېږي خرچې ځکه چې په یو پیشنټ باندې دا شانتي ځي مزل کوو نو دا ګاډۍ آنه جانه خرچې چې کېږي نو په هغې باندې موږ دا چې 20-25 روپۍ خرچه کېږي. د دې د وجې موږ چې سوچ فکر وکړو چې آیا موږ به دلته د 3rd برانچ اوپنینګ دلته کې موږ وکړو دا به ډېره ښه شي د قوم د دې علاقې لپاره. او بل دا دی د قوم څنګه زموږ ایجنسي ده هلته کې موږ کار سټارټ کړی دی په پېښور کې موږ کار سټارټ دی په ایجنسۍ کې چې کوم موږ هلته مهم چلو دغه شان دي اویرنس پروګرامونه کوو دغه شان دي. زموږ انشاءالله دا هم حق دی چې موږ په دې ایجنسي باندې هم کار وکړو ځکه دلته کې برانچ نه و چې د برانچ د هسپتال نه د نشي نو موږ وایو چې کوم خلک پېښور ته ځي چې هغه پېښور ته تګ ته ضرورت پېښ نه شي دلته هغې موږ خپله خدمت وکړو او انشاءالله شانه به شانه به ورسره موږ هم ولاړو. بس زما صرف دا اپیل دی چې څومره مشران دي اسسټنټ کمشنر صاحب ناست دي دغه شانتې نور چې کوم پولیټیکل کسان دي علما صاحب دغه شانتې ناست دي چې څومره هم ناست دي نو زه په دې علاقې باندې نوی یم دغه شان زه لکه راغلی یم نه مې جي جان شته نه مې دلته کې تعلق شته. زه صرف تاسو نه دلته کې سپورټ غواړم د نشې په بابت کې چې کوم څومره د نشې مریضان وي ځکه چې په کورونو کې غربت روان دي. یو سایډ د غریبي ده ګراني ده بل سایډ زموږ د نشو مریضان سبا شي ورځ په ورځ او ځکه چې یو مریض کور نه راځي موږ سره دا 10-12 پیشنټ دي دا 10-12 پیشنټ نه دي دا 10-12 خونې موږ سره دي ځکه چې د یو کور کې کم غربت وي هغه موږ ته بدلېږي چې موږ ته کله حافظ ته راشي موږ ته وایي زموږ په کور کې دا مشکلات دي دا مشکلات دي جګړه کوي ډزې کوي ټوپک کې رالي ګرنیټ راړي. ما اوس هم مریضان راوچت کړي یو سره ګرنیټ و دغه شانتې موږ ته واخیستل چا سره به ټوپک و چا سره به چاړې وغیره ځکه چې کور ولم دي کې تنګ و که نه دا به نن ورانې کې یا به سبا کې دغه شانتې. نو موږ چې انشاءالله د دې خلکو د قوم سره به انشاءالله موږ هم ودرېږو دغه شانتې چې څومره مشران دي انشاءالله دا به موږ سره ودرېږي چې څومره سپورټ وي تاسو موږ ته سپورټ راکوئ موږ به موټیویټ کېږو دې سره موږ به انشاءالله مخکې سټرګل کوو دغه شانتې. دا بزنس نه دی ځینې خلک وایي دا بزنس دی دلته انشاءالله اوس په تاسو موږ ګورئ سم مخامخ دي انشاءالله زموږ نه څومره هم کېږي موږ کوشش کوو چې دې له موږ نه بیسټ اپورچونټي ورکړو. ښه ډاکټر دلته کې اویلیبل خو بدقسمتي د وجې دا زموږ د کورم ایجنسي د حالت دومره پکې خراب روان دي دین به دین چې دلته کې زموږ چې کوم سایکاټریک غټ ډاکټران دي نن دلته کې زما ډاکټر اویلیبل نه دی. اسسټنټ کمشنر صاحب هم ناست دي باقاعده دا وزټ کوي دغه شان د سیټ اپ هم ګوري بالکل دا حق دی د ډیوټي دغه شان دي زموږ خدمت د قوم د پاکستان کوي. خو دلته ما سره اوس ډاکټر نشته ولې چې زه ډاکټر ته کال وکړم هغه زموږ علاقې نه خبر شي چې ته په کورم ایجنسي کې ما ته وایي سوري پېښور کې برانچونه دي بالکل به موږ وزټ کوو هلته به سره جاب کوو دلته ما ته جاب دپاره غاړه نه ږدي. ډېر زیات مایوسه شوم ډاکټر ته ما ویل خیر خو بیا په حال ځکه چې حالات د ملک کې زموږ د بیا کورم ایجنسي ډېر زیات نن سبا خراب روان دي. خو بهرحال موږ به کوشش کوو چې د څه نه هم کېږي موږ سره کنه دلته کې چې موږ کوم ډاکټرز وي هغې نه به موږ سپورټ الو هغه به باقاعده دلته کې دغه شانتې راځي. پېښور ټیم نه راځي دلته کې موږ سره دلته چې کوم انشاءالله کوم ویل ایجوکیټډ کسان دي کوم ډاکټرز دلته کې هغې نه به ریکویسټ کړو دغه شان دي چې موږ سره دلته کې جاب ډیپلی دی د قوم د علاقې ماشومانو خدمت موږ سره وکړي تنخواه به انشاءالله درکوو. موږ دلته په کم فیس باندې علاج کوو هغه فیسونه دلته کې موږ نه دي ایښي چې دلته کې 50,000 او 60,000 نه موږ نارمل فیس دلته کې صرف 20,000 ایښي راځه په فرنټ باندې شو کوو. که څوک وایي چې دا از ا بزنس دی نو هغه بیا موږ ته بالکل شکایت کولی چې تاسو بالکل کاروبار نه موږ خدمت په شکل باندې ځکه چې ګراني ده دا ټول سیستم پرایویټ دی. انشاءالله چې کوم سرکاري کوم ادارې دي اسسټنټ کمشنر صاحب ته دا شانتې پېښور کې مهم دا شانتې اي سی ډي سي چلوړي دي هغې موږ ته مطلب دا پیشنټ راکړي دي موږ ته ډونیشن کړي موږ علاقې فری خدمت کړي پیشنټ موږ اوچت کړي ځکه دې له فوډ ضرورت دی دې له بلډینګ ضرورت دی بجلی ضرورت دی نو ډېره خرچې دغه شانتې کېږي. انشاءالله ما خو دې له ټایم ایستی دی ټول عمر زه به انشاءالله د قوم خدمت کوم چې څومره وس مې کېږي ځکه چې زه به صرف په روغتان کې کار کوم. موږ د خلکو دا کوېسچن کوي چې یاره تاسو د نشې د اډې ولې نه ختموئ موږ باندې دا تورتام لګوي چې راشي چې
چې تاسو نه ختي او د مریضانو شتوي او سره پیسو د باره وشتوي موږ ورته جواب کوو دا باندې زموږ وس نه رسي دا به سرکار ان شاء الله کې فرنګ باندې دا خبره بیان کوم دا کار هم د سرکار دی دا زما کار نه دی ځکه چې زما کار صرف شي ډاکټري زه به علاج کوم زه به خدمت کوم زه به دله دوايي راوړم زه به دله خوراکي غم کوم د شپې ورځې غم به کوم دا شان نو دا شي موږ نشو کولای به سر په وخت باندې کار کوو ان شاء الله الله پاک دې موږ ته وس راکړي چې څومره اړین دي ان شاء الله ځکه چې دې موږ جهاد وکړو ځکه چې دا حدیث پاک دی چې نشه حرام ده چې نشه حرام ده نو موږ به دې بالکل خلاف ودرېو تاسو بیا هم شکریا ده کوم ټیم زه تاسو نه لمه دا وخت ټیم دی بس زه سره تاسو نه دومره اپیل کوم چې د قوم د علاقې څومره مشران دي که دلته ناظمان دي که دلته مثال د څومره مشران زه بس یو نامه په ځنه وانه نامه دا شان دي نو موږ د سپورټ په ضرورت دي چې سپورټ تاسو موږ ته په هر لحاظ وي په هر طریقه باندې وي چې تاسو موږ ته سپورټ راکړي هغه مالی وي موږ ته تاسو مالی سپورټ موږ ته راکولی شي ځکه چې د علاقې کې غریبان خلک شته دومره خلک دي چې پکې چې موږ ته راشي نو موږ د 20000 روپۍ د نشي سپورټ کولی نو چون کې تاسو خلکو موږ سره سپورټ وکړو ان شاء الله په غیب سپورټ باندې موږ د پیشنټ ورو شو دلته به جسم موږ سره خدمت کوو تاسو بیا هم ډېر شکریا ده کوم چې تاسو موږ ته یو موقع راکړه تاسو خپل قیمتي ټایم نه موږ ټایم ویستو دلته کې تاسو راغلي دلته کې زما حوصله نور بلند شو چې زه یوازې نه یم ما سره ټول زما مشران څومره دي ما سره شانه بشانه ولاړ دي ډېر شکریا مننه السلام علیکم